أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال أولي فرعون يا أيها الملأ اے سردارانو یا اے درباریانو ما علمتو زن پویگما لکم پتاسو باندی تاسو دپارا نپیجنما تاسو دپارا من الہم څوک معبود غیری سوا د خپل ځاننا د دې چې الہوی نو زه خپل ځاننا الہوا بل څوک تاسو دپارا نپیجنما داسي فاوقد بس اور بلکا لی ما دپارا یا حمانا علتوینی په یو خټه باندې یعنی خاور پخې کا خخته دی جوړه کا پخې خخته فجعل بیا جوړ کا لی ما دپارا صرحا یو محل لعلی دې دپارا چې ز اطلع اطلاع حاصل کما وګورما الہ موسی د الہ د موسی علیہ السلام خدای ته الہ د موسی ته وان یو بشکذ لاظنه گمان کوما پدوانی من الکاذبین د دروغجن کو واستكبر او تکبر کو هو اغه وجنوده او دغه لخر فی الارض بسمکه کی بغیر الحق بنا حق سرا وظنوا او دی گمان کو انهم بشک ذیب الینا من طرف لا يرجعون نشراو ګرځول واپس فاخذناه بمغ اونیوده وجنوده او د لخر فنبذناهم بمغ اوغرزول دوی فی الیم په دریاب کې فانظر بیا اوغرا کیف جسنگا کان شو عاقبت الظالمین آخر انجام د ظالمانو وجعلناهم او جوړ کړم دوی د بنی اسرائیل ائمه پیشوایان مشران يدعونا چې خلق برابرلی چې دوی برابرلی ال النار اورتا وجعلناهم او جوړ کړم دوی ائمه مشران يدعون ال النار چې را بلی خلق اورتا فرعونانو بنی اسرائیل شرانه ده ويوم القيامه او پرز قیامت لا ينصرون مدد منشي کولای دوی سره د معنا تاسو دوه ګډه وډه وره دی وره بیا وره نو بیا تاسو پوي شي وجعلناهم او مونږ جوړ کړل دا فرعونیان ائمه مشران په قیامت کې يدعونا چې دوی به خلق را بلی ال النار اورتا فرعون به مخ کی وی جنډه ور سره وی او د تابعداران به ور سره وی او د دې زمانه او سپوري چې ساده فرعون مونږ سړیه د فرعونیت ملګرتیا کړی وی اب او پس رواني ويوم القيامه او پرز قیامت لا ينصرون دوی سره به مدد نشي کېده واتبعناهم او موږ ور پسې کړل دوی پسې فی هذه الدنيا بدی دنیا کې لعنت ويوم القيامه او پرز قیامت هم دوی من المقبوحين دغه خلق نبوي چې بدحال بوي حالت به خرابي ولقد فتاکی سراءات اینا منگا ورکڑے وہ موسی علیہ السلام تا الکتاب کتاب من بعد ورستما ده غنا اهلکنا القرون اهلکنا جمع هلاکڑیو القرون کلی امتنا الاولا قوانی بصائر دلیلنا للناس دپار د خلق و هدن او هدایت و رحمت او رحمت لعلهم د دپار چې دوی يتذكرون نصیحت قبول کی وما كنت او نویت بجانب الغربی په طرف د مغرب کې اظهر کلا قضینا چې مونږه فیصله وکړه یا ورم کړل الی موسی علیہ السلام ته الامر امر مراد الرسالت ته ورمکو موسی علیہ السلام ته پیغمبري وما كنت او نویت من الشاهدین د حاضرنا ان دا تا ته چې د غره د قصه د تعالی بیانې او دومره تفصیل سره بیان نه ته هغه کې موجود وي سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو موجود نو څوک بیانې نو هغه څوک بیانې چې موجود او هغه الله نو دا معلومه شو دا ثابت شو د خبرې چې دی واقعي پیغمبر دی او د ځان نه وای او دا ټول ته معلومه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه د تعلیم او نه د داسې استاد او چې هغه ته دا خبرې خودري ولكن او لیکن مونږه انشأنا پیدا کړی وو قرونا امتون نور
فتطاولا بس اوګدش ولا علیهم پاغوی باندې العمر عمر یعنی پاغوی باندې ډیر زمانہ تیر شو وما كنت ونویت ثاویا اسیدن کې فی اهل مدین په مدین کې څکل دا کسی بیانی کې د مدین وغیرہ تتلو جتا تلاوت کوله علیهم په دوی باندې آیاتنا اعظم غایتنا مخکره کسی تیر شوی او بیا د مدینو له کیسه تیر شو او ته خدا سينه وی چالتلی وین او بیان دکړی وی چراغلی وی نه دا ته د الله طرف نو بیانې کی چې دې ته بیانې ولکن او لیکن مونږه كنا یومغا مرسلین استون کی پیغام رسون کی یا د پیغمبر استون کی د خلقو ته وما كنت او نویت بجانب الطور په طرف د کوه تور اظهر کلا نادینا چې موږ आवाज وکړو ولکن او لیکن ان داخو رحمتن مهربانی دا رحمتن اشارات وحی طرف ته ان تقوالتا موجود نه وي لیکن دا ته چې بیان کوي چې خبر شوي رحمتن دا وحیدا دا رحمت ته من ربک استاد رب طرفنا لتنذر دې لپاره چې ته او یری قوما یقام ما آتاهم اغا قوم آتاهم چې نظر غل اغویتا من نذیر سوکر ورکون کې من قبل کستان اوړاندې دغه چې اسماعیل علیہ السلام نه بعد بل پیغمبر راغلی نو لعلهم دې لپاره چې دوی یا شاید چې دوی یتذکروا نصیحت قبول کی ولولا او کچیر دا سنوي ان تصيبهم چې ورسیږي دوی ته مصیبتن څه تکلیف بما په سبب د هغه قدمت چوڑان دي لګلې دي ايديهم لاسونه د دوی فيقولون دوی بیا وایي ربنا اے رب زمونږه یعنی دوی بیا ویل داسي چې اے رب زمونږه لولا ارسلتا ولدی راونه لګ الینا مون طرف ته رسولن پیغمبر فنتبع چې مونږه پیروي کړی وای آیات کا استاد آیاتونو ونکون او شی وای مونږه من المؤمنین د مؤمنانو نا ان ته راواله کړي او دا حجت د دې قوم ختم شو او کته نو راغله نو دی به ویل چې پیغمبر راغله نو کراغله به تعالی دی وای مونږه ایمان راوړې وای نو د مکی خلکو د دې غیر چاپیره د بنو اسماعیل چې څومره خاندانو فلما بهر کلا جاءهم چراغ لدویتا الحق حق صحیح خبره من عندنا زمون طرفنا قالوا ندوی اولی لولا اوتیا چولی ورنقل شول مثل بشان ما دهغا اوتیا چې ورکړی شي موسی علیہ السلام ته ان موسی علیہ السلام په شان د معجزې د تولی ورنقل شي اولم یکفروا آیاتوی انکار نو کړي بما دهغنا اوتیا چې ورکړی شي موسی علیہ السلام ته من قبل دین اوړاندې یعنی کدوې وایي چې موسی غونته نشانه ولې ورکړی نه نو موسی علیہ السلام ته چې نشانه ورکړی هغه نه انکار کړو نو نشانه چې تاسو درکړو نه بیا به انکار کړو قالوا غوی ویلو سحران چې دا دواړه مراد قران او تورات دواړه دي دا جادو دي تظاهر چې مدد کوي دی یو بل یعنی تورات تصدیق کوي د قران او قران تصدیق کوي د تورات وقالوا او دی ویلي ان مونږه بكل کافرون په دې ټولو باندې انکار کوونکیو دا یوم نه منو قل ويا فاتوا راوړي به کتاب نیو کتاب من عند الله د الله طرفنا هو چې هغه احدا ډیر خلار خودن کوي منهما د دې دواړو نه تاسو بل راوړي بس اتبعه چې زم پیریو کما د اغه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی یی فإن لم يستجيبوا فإن بكچری لم يستجيبوا دوی قبول نکي لکاستا ان استاد پار استاد غ دعوا فعلم بس بوحشا انما بشک خبر دا د بل نه دا يتبعون پیروي کوي دوی اهواهم دخل خواهشاتو بس خبر بیان دا ومن اضل او سوق ډېر گمراه ممن اغچانا اتبع جغ پیروي کوي هوا هو د خپل خواهش بغیر هدن د هدایت نه من الله د الله طرفنا ان الله بشکل تعالی لا يهدي هدایت نه کوي القوم الظالمين قوم ظالمانو ته ولقد بتحقیق سرا وصلنا مونږه سبل پسې راولېګل یا پر لپسې وصل مکل لهم دې لپاره القول خبره ان کلام پیغام لعلهم دې لپاره چې دوی يتذکروا نصیحت قبول کی محکمات سبل پسې اولېګل الذين كسان آتيناهم جمغ ورکړو اوغیتا الكتاب کتاب من قبله مخکد دینا هم دوی به باغ باندې یؤمنون ایمان وروړي واذا هر کلا یتلا چې لستل شي علیهم په دوی باندې
قالو دی بوای آمنا من ایمان راوړل دي به پدې باندې انه بشکدا الحق ورشتنه ده من ربنا زمونږ درب طرفنا انا كنا بشکمغو من قبله د دې نمخ کې مسلمین تابعدار اولئک امدغه خلق دی یؤتونا چې دې ته ورکړل شي اجرهم بدله د دوی مرتين ذکرته دوولې دغه چې مخ کې په تورات راوړیو دغه د وجنه د قران او پیژند نو په دې ایمان راوړو یا انجیل باندې راوړیو نو به په قران راوړو نغې د پر بدو اجرونه یې بما صبروا په سبب د دې چې دې صبر وکړو ثابت قدمی خارق الله باغهم په قران هم ويدرؤون او دې لری کوي بالحسنه السيئه نیک بالحسنه په خګړې سره په نیکی سره السيئه بدکار ومما اذهغنا رزقناهم چې موږ رزق ورکړې دوی ته ينفقون دوی خرج کوي د الله په لار کې واذا هر کلا سمعوا چې دی اوري اللغوا فضل خبره اعرضوا ندی مخواړی انه د اغینا وقالو دی وای لنا اعمالنا موږ د پاره زموږ عملونه دي ولکم او تاسو د پاره اعمالکم تاسو عمل دي عملونه دي سلام علیکم سلام دې پتا سو باندې لا نبتغي موږ نه غواړو الجاهلین د جاهلان یعنی ملګرتیا نه کوو موږ د جاهلانو رواني ګنا مجاهلانو پسې انکا بشکت چی لا تهدی هدایت نشی کوله من اغجات احببتا چستا خوخوی یا ستا خوخوی ولكن الله لكن الله تعالی يهدي لارخی من اغجات یشاء او چغی وغواری وهو او هغا عالم خپوه دی بالمهتدین بلار مندون کو باندې وقالو دی وای ان نتبع مونږ پیروی نکو الهدى د هدایت ان نتبع الهدى مونږ هدایت تابعداري نکو معك تاسرا نتخطف نمونږ به او تختولې شو من ارضنا د خپل اسمکنا يردل چې مونږ به خلق ملکی مونږ به وباسي مونږ د کلینه وباسي وغيرها اولم نمکن آیتین ورکړې لهم دویتا حرما امنا حرم چې د امن ولو یجبا الیه چې رسول شي د طرف ته ثمرات كل شيء میوه هر قسمنا رزقا د پاره د خوراک نو اول نمګه د زید امنو ګرځوي د دومره یریدل چې ګنیمګه وسوک ملکی او دابو کی ملتنا د خپل طرفنا ولكن اولکن اکثرهم اکثر د دوی نه لا يعلمون نپويږي وکما علقنا ثمر مهلاك من قريه دکلنا باطرت چې غرور وکاو معیشتها په خپل ژوندۍ یعنی په خپل کاروبار باندې یا پیسو باندې مالداری باندې فتلکا بزدادی مساکنهم کورن داغوی لم تسکن چې ندی آباد شي وی من بعدهم ورست داغوینا الا قليلا مگر لگا وکنا نحن او منغا الوارثین وارثان داغی دکلو وما كان او نه ربک رب دستا مهلکا هلاکون کې القرى دکلی ولو حتا ترغ وخت پوری یبعثا چرواستی فی امها په مرکز دا کلی کې په من دا کلی کې رسولن پیغمبر یتلو چې تلاوت کوي علیهم باغی باندې آیاتنا زم غایتنا وما كنا نيمغا مهلك القرى هلاكون کې دکلو الا مگر واهلها چې وسیدون کې داغي ظالمون ظالمان یعنی هغه کلی هلاکو چې ظالمان وي چې ظالمان نه غنه هلاکو وما اوتیتم اغت چې درک له شل تاسو ته من شی اند تشینا فمتاع الحیات الدنیا بذا سامان د ژوند دنیا وزینتها او خایسته د اغه وما عند الله او چې الله سره دی خیر اغه ډیر بهتر دی وابقى او همیشه پاتې کیدونکې دي افلا تعقلون تاسو دمر نه پوهیږئ افمن آیا هغه څوک وعدناه چې موږ وعده کړی دا هغه سره وعده حسنا خيستا فهو ابصغا لاقيه ملاویدون کړي هغه سره کمن دا د پشان د هغه چا متعناه چې موږ فائدہ ورکړی دا هغه تا متاع الحیات الدنیا سامان ژوند دنیا ثم بیا هو اغا یوم القیامت پرز د قیامت من المحضرین ده حاضر کرو شونا ان جهنم تا الله دې متصبج کی و یوم باغورت ینادیهم आवाज بو کی دوی تا فیقولوا بیا بوئی اين شرکائی چرتدی اغا شریکان زما الذين اغا کنتم چوئی تاسو تزعمون چې ګمان بمکو
قال اووي الذين آكسان حقا چې ثابت شوی دا علیهم پاغوی باندې القول حکم د عذاب ربنا اے رب زمونگا هؤلاء دا خلق دی الذين خلق اغوینا چې مونږه گمراه کړیو اغویناهم مونږه گمراه کړی دي دوی کمال کسنګا غوینا مونږه په خپل گمراه شویو تبرأنا مونږه بیزار یو الیکا استا طرف ته د دوینا ما کارو نو دوی ایانا زمونږه یعبدون چې عبادت کو وقیل او بویل شي دوی ته ادعوا راو بلی شرکاءکم اخبر شریکان فدعوهم بذیب راو بلی اغی فلم یستجیبوا ندیب جواب نو اغوی بجواب نو ورکی لهم دوی ته ورأوا العذاب او دوی بوګوري عذاب لو انهم چکاش دوی کانوا یهتدون چلاره مندلی وې پسملار وې ويوم بغورز يناديهم आवाज بو کی دوی تا فيقول بأبوي ماذا اجبتم سجواب درکړې شو تاسو ته المرسلين پیغمبرانو ماذا تشه اجبتم جواب ورکړې وو تاسو المرسلين پیغمبرانو ته فعامیت بس بند بشی علیہم پاغوی باندې الانباء او خبرنا کسی واقع یا نور مخامق یوم ایذن بدغ ورذی فهم بذی ولا یتساءلون یو بلنا تپوس نشی کوله فاما من بسوق یعنی هغه څوک تابا چې توبه وستا او امن او ایمان راوړو او عمل او عمل او صالحا نیک فعسا بس نجدی دا ان یکونا چیوی بده من المفلحین دا کامیابی مندن کنا کامیابنا وربک ورب دستا یخلقو پیدا کول کئی ما دا غشی یشاء چی اغا اغاری ویختار او اختیارهم اغسر دے او خخویهم اغا ما کانا نشتا لهم الخیارتو دوی سر سے اختیار سبحان اللہ پاک دے اللہ تعالی و تعالی اولو دے عما یشرکون دا اغنا سے دوی شریکی وربک ورب دستا یعلم پوہیگی ما باغت باندی تکنو چی پٹی صدورهم سند دوی وما باغشنو باندی یعلنون چی دوی اخکارکی وهو الله ولا غزات لا اله چنشت بل معبود الا هو مگر اغد له الحمد اغد پارا تعریفون دی فی الاولا پاول کی یعنی پا دنیا کی هم والآخرت و پاخرت کی هم وله الحکم او اغد پارا حکم دے اختیار دے فیصلہ دا و الیہ ترجعون و مغد طرف تا بتاسو واپس کلے شئی قل او یا ارئیتم لدلی تاسو ان کچری جعل الله جوړکی الله تعالی علیکم پتاسبانی اللیل شپا سرمدن همیشه د پارا سرمد همیشه الی یوم القیامت ورځ قیامت پورې من الہ سوق د الہ غیر الله سوا د الله تعالی نا یاتیکم شراب ولی تاسو تبذیا ان رنا افلا تسمعون تاسدمرن پویږي باقي قومګه ته تیاری اندازه نه لګیدا خو دی لوډ شیډینګ کوم ته پته ولګی چې تیار څومره یو غټ تکلیف ده ادا چې بجلی اندازه نه لګي نو الله وایي کزه نه داواله ما نو څوک وي تاسو باندې بدارنا بیا راولي قل او آیا ارایتم آیا قتل دی تاسو ان جعلا کچيري جوړ کی الله ولا تعالی علیکم پتاسبانی النهار وردا سرمدن ہمیشہ الی یوم القیامت تر ورځ قیامت پوری من الہ سوک معبود غیر الله سوا د الله نا یاتیکم چراغ ولی باللیل نشفا تسکنون چې تاسو په کې آرام حاصل کړئ فيه پاغه کې افلا تبصرون تمره نه پوهیږئ یا تمره تاسو نه ګورئ ومن رحمته او دغه مهربانینا جعل جوړ کړی دا لکم تاسو لپاره الليل شپه او النهار او ورځ لتسكنوا دې لپاره چې تاسو پکې آرام حاصل کړئ فيه پاغه کې ولتبتغوا او دې لپاره چې تاسو لټونو کوي من فضله دغه فضلنا یعنی په ورځ کې کاروبار ولعلکم او دې لپاره چې تاسو تشکرون شکر ادا کړئ و یوم افغورذ ینادیهم چې आवाज وو کی دوی ته فیقول ذی بو اين شرکائی چتری شریکان زمونږه الذين اغا كنتم چې وای تاسو تزعمون چې ګمان بمکاو ونزعنا او من برأ بسو من كل امه دهر امتنا شهيدا يغوا فقلنا بهم او ايو هات شراوړي برهانکم دلیل خپل فعلموا وذيب بوهشي ان الحق چې کني دا رښتیا دي لله د الله تعالی د پاره وضل او ركبشي عنهم لدوینا ما هغه كانوا يفترون چې دوی سي جان نبی جوړول سوره قصص آیت نمبر 76 شپږ او یایم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان بشکا قارون چې وو کانا وو ده من قوم موسی قوم موسی علیہ السلام نا او دا راځي په تاریخي واقعاتو کې چې دا موسی علیہ السلام ترس ویو. بهرحال موسی علیہ السلام قوم نه یقیني وو ترس ونه مراد د سکترم کې دلی شي او د خاندانم کې دلی شي. فبغى بس د ظلم وکړو علیهم من قوم موسی قوم د موسی علیہ السلام نو فبغى بس د ظلم وکړو علیهم په دوی باندې وآتیناه امونگا ورکڑی وی اغتا د قارون تا من الکنوز د خزانونا ما هغا ان چی یقینا مفاتحه چابیان د هغه لتنو او چی هغه درانی وی باری وی بالعصبتی په یو ډلې باندې اول القوه طاقتور ان ډله طاقتورا نذور ډېر چابیان وی چې چابیان به هم ډېر خلکو چتول نه شي. بیا روایتو کې دي چې هغه چابیان به باقاعده په خانو باندې ګرځول او دا د فرعون سره ملګری وو او دا غي بنیاد باندې په ظلمونو کې بده په بنی اسرائیل باندې ظلمونه وکول. بهرحال سرکش انسانو دا از هر کلا قال چې وی ویلی له اغتا قومه قوم دا اغه قوم ورته ویلی لا تفرح تو غرور مکوا نغیگما ان الله بشکل تعالی لا يحب مننکی الفرحین غرور کون کو سرا وبتغي او تو الټوا تلاشوکا فيما فاغسکی آتا کا چې درکړی دی تا الله ولا تعالی الدار الاخرته کو رستنه ته دې سره دا کم مال چې تا تعالی درکړی دی دغه مال ځان ته ذریعہ جوړه کړه د اخرت لپاره دې سره اخرت ولټوا. ولا تنسى او تمه روا نصیبک برخ خپل من الدنيا د دنیا نه یعنی دا سم نه دا خبره ځان سره کینوي چې کله تاسو کله خبره اترې کوي قران باندې تاسو تعالی عبور درکې د قران آیتونه د قران ټکی به تاسو عام په مجلسونو کې براولې. لکه مثلا یو ځای کې عبدالحی سے بو وفات شوی دی الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي هغه څه خبره وا معاملات عجیبه غوندي وا ما ورته ما عبدالحی سے په دې کې خپل برخه نه اخلم هغه مت فورن ولې چې ولا تنس نصیبک من الدنيا دنیا حصے نه ځان مو وسه الله وی خپل عزت نواله خیر خپل عزت نواله. نو دا د دې لپاره تاسو ذکر وکړو دا غي چې کله قران باندې سړي زه عبور حاصل کی بیا دغه عام خبرو کې بغته هغه ټکه آیات بغته مخ ترازی. نو قارون توایي د قوم او د خبره چوکډه درسته ده نو کله نقل کړی دا چې دې مطلب دا نه دی چې دا ټول دولت او د مال او د هر څه بستور کړه الله پر رضا کې نه خپل حصہ والا خپل برخه خپل ضرورت مه هېروا خپل ځان داسې ملنګ ما جوړاوه. نصیبک برخه خپل من الدنيا د دنیا نه د دنیا ضرورتونو واحسن او خستشا یعنی کی کوا خلیشا کمالک څنګه احسن الله احسان کړی دی خسته کړی الله تعالی الیکا پتا باندې یعنی ته ولا تبغي او ته مکوا پیروي یا ته ملټن کوا الفساد د فساد فی الارض بس مکه کې ولی مکوا ان الله بشکل تعالی لا يحب المفسدين من کی فساد کون کو سرا. قال اولی او دا خبر او سووري به زمونږ د علاقې او د معاشري مغرور خلقم تاسو ګورئ هو به هم دغه جواب د دوین دی. قال اولی قارون انما بشک خبر دا د بلن دا اوتیته رکړی شوی دی ماته دا علی علم په پوها باندې عندي چې ما سره ده دا زما کمال ده دا زما عقل ده دا زما دلیل ده دا زما پوها ده چې ما د ګټه وکړه او پیسې مې وګټلې زما انجینیری او ډاکټري او وغیرہ وغیرہ کمالو دا نه وای چې دا الله راکړي یا دا الله تعالی فضل کرم ده نه دا زدم قبل و ما یا زدم تکړه و ما یا زدم خيار ما چې ما دا کار وکړو دا الله احسان هم نه مني. اولم يعلم ايده نپوهیدو ان الله چې بشکل تعالی قد بتحقیق سرا اهلک هلاکړي دي من قبله ددن مخي من القرون د قومنا من اغا هو چې اغا اشد ډیر سخت منه د دینا قوتن بطاقت کی واکثر او ډیر زیات جمع په جمعوري کې ان په مال کې چې جمع کړیو نو چې هغه هلاکړیو نو تبه الله تعالی د پاره سکرانی
ولا يسألوا او تپوس منشي کده عن ذنوبهم د دې د ګناهونو نه د دې د ګناهونو په باره کې المجرمون د مجرمانو نه فخرج بذر اوت على قومه د قوم په مخ کې فی زینته په خپل زینت یعنی په خپل پوره شان او شوکت سره په خپل هغه چې الله ورکړي په هغه سره قال اولي الذين او كسانو يريدون جغي غختو الحیات الدنیا ژوند د دنیا معنا مطلب څه دی یعنی هغه خلکو چې هغه مینا کوله دنیا سره چې هغه دنیا پرستو هغه ولید یا وی ویلی یا لیتا هاي ارمان دې لنا چې وې موږ سره مثلا پشان ما دهغه اوتیه چې ور کړی شوی دی قارون ته کا چې موږ سره دومره دولت وې او د دولت وګورا او د شان شوکت وګورا او غیره او غیره انه بشکدا قارون لذو حزب د لوی برخي د برخي عظیم لوی خوند لذو خوند حزب د برخي عظیم د لوی لذو حزب عظیم لوی نصیب ولده ډیر بختور ده وقال ويل الذين وكسانوا اوتوا العلم شور کړه شی او غوي ته علم ویلکم افسوس ده پتاسو ثواب الله ثواب د الله بدل د الله خیر ډیر خده لمن هغه چا د پاره امنا چې ایمان راوړو او عمل او صالحا نیک ولا يلقاها او ده بن ملاویږي الا ان نب ملاویږي د ثواب او نه دا یا نب ملاویږي د نفس هغه ثواب سره الا مگر الصابرون صبر کوونکی دا الله طرف نه د اجر ډیر بهترین دی او د اجر لپاره بنیادی شرط هغه صبر دی بنیادی شرط صبر دی لکه چې دنیا کې هر تکلیف ګران دی هر نیکی ترخه ده او هر بدی خوګه ده ناغه نه صبر کوي فخسفنا نمونګه ورننه ایست د ټکه مخکې بار بار راغله د زمکه کې خخول ته ویل کیږي زمکه داسې پیرا 14 کې او به داسې پیرا بند کې الله تعالی دې موږ تاسو بچ کی داسې حالت نه نو ورننه ایست مونږه به د وبداره او د کور دار کور ته ویل کیږي یعنی کور د یا داسې معنا کوا خخم کو د مونږه پزمکه کې سره د کورا الارض پزمکه کې راجخت مې کا په دی باندې زمکه فما كان بسنو له د پار من فئه سی وډلا ينصرونه چې مدد کړي وي د من دون الله سوا د الله تعالی نه وما كان او نو د من المنتصرين د بدل غستون کو نه چې به بدل غستوي واصبح او شو الذين اكسان تمنوا جرمان کړو تمنا کړو مکانه د مکان ان د مرتبه بالامس پرون یقولون اغي اولی پرون خو دا ارمان کوو چې کارون غو د دولت وي نن خو کارون هلاک شو نو اوس هغه چې خلک دورون کارون دولت نشي دا وکأن چې هاي افسوس ده الله تعالی یبسطو یعنی هاي افسوس ته د حالت موږ په دې هغه حالت باندې چې موږ کوو چې موږ د دې خبر له ارمان کوو الله تعالی یبسطو فراغ کوي الرزق رزي لمن اغچا د پاره یشاء او چې د اوغړي من عبادي د خپل بندگانو نه ويقدر او هغه کم امراولي دا الله سره الله اوغړي نو زیات کې الله اوغړي نو کم کی لولا امن الله ولينا اندا چې من احسان کړو الله تعالی علينا پمږه باندې ان دا اوس و بیګای ارمان کو چې قانون د دولت وي و د الله احسان باندې خدای چې قانون د دولت نو احسان کړي ولا پمږه باندې لخسف بنا کني مونږه به هم خخشي وي پزمکه کې وای کانه هاي افسوس ته دا ټکه عام افسوس د پاره استعمالي کې کومه هاي ارمان دنو دا څه انداز کې هاي افسوس لا يفلح الكافرون چې نه به کامیابی کی کافران تلک دا الدار کور دے الاخرت دا اخرت رستنے نجعلها چمگا جوڑو اغا للذین او خلق دا پارا لا یریدون چی نغواری اغوی علوا لوی کبر فی الارض بزمکا کی ولا فسادا او نفساد کئی بزمکا کی والعاقبت او انجام للمتقین دا دا پرزگرانو دے یعنی خیستا انجام دا نکانو خلقو دے اللہ دے ممتاز فکر راولی من جاء من اغزوک جاء چراغ بالحسناتی پنی کئی سرا دا لفظی معنی دا ذکر زنه دے کہ محاورے معنی کوم زنه دے کہ ضرورت نہ غنم نہ ذکر نہ کوم من جاء بالحسناتی چاچی وکلا یونکی فله بسغد پارب خیر بهتر من هذا اغینا ان غد پارب بدلوی د اغینا خ
ومن جاء او چوک چراغه بالسیئات په بدای سره ان چا چوکللو یو کار د بدای فلا یجزا نو بدل بن ملاویږي الذين او کسانو ته عملوا السیئات عملوا چې عمل کړی وي السیئات بد الا مگر ان ملاویږي به ما هغه کانو چې او يعملون چې عمل وکاو ان الذي بشکا کس فرضا چې فرض کړی دی یعنی هغه ذات چې فرض کړی دی علیک بتا باندې القرآن قرآن لرادک واپس بکیتا الی معاد هغه زید واپس کی دوتا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چنانچہ لهم کړه داسې ظاهر خبر د خپل وطن او خپل علاقہ او چې بچپن هم کې تیر شي وي مور پلار وغیرہ دا خوږي انسان باندې او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مين نه زیات او غید ایمان سره مینه وا او دلته بیت الله او د ابراهیم علیه السلام کور او د الله تعالی خودلی شوی نشانات او دې دلته نو وي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو الله ورته فرمایي چې خفقیګه ما تاب الله تعالی واپس راولې دي ته چنانچہ الله تعالی د فتح په صورت کې مکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه ان الذي بشکا غزاد یعنی الله فرضا چې فرض کړی دی علیک القرآن پتا باندې قرآن لرادک خامخا واپس کون کې دستا الی معاد هغه واپس کې دوه دیتا هغه زید اصل تا قل او یا ربي چې رب زما عالم خپو هده من فاغچا جاء چراغ بالهدى په هدایت سره او دا تاسو د تاریخ هم تاسو وګورئ چې د قرآن کار کړی دی او بیا د وطن او د کلیونو وستلی شوی دي او هغه باندې تکلیفونه او سختی راغلي دي الله تعالی اومغه علاقې ته هغه عزت په بنیاد باندې راوسته اومغه څومره چې د قرآن کار کړی دی هغه اومغه رنګي نو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی دی ربي عالم الله خبر ده من پاغچا باندې جاء چراغ بالهدى په هدایت سره ومن او پاغچا باندې هو چې هغه فی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کړي وما كنت انيت ترجو چې امید ساتي امید لري ان يلقى دا چې کړي نازل بکړي شي الیک استا طرف ته الکتاب کتاب الا مگر ان تا ته خدا پته نه او نه ته امید ساتو چې کنه الله به ما باندې قران نازل کړي تاکہ والله تعالی نکیان نور اچولې خو دې خو توقع او تصورم نو الا مگر رحمتن دا مهربانی دا من ربک استا درب طرفنا فلا تکونن بستمکگا ظهیرا مدد کون کې للکافرین کافرانو لپاره ولا يسدنك امن دینکتان آیات الله د الله د آیاتنا بعد ورستو اظهر کلا انزلت نازل کړل شول الیک استا طرف تا ودعو او روبلا الی ربک رب طرف تا خلق ولا تكونن او مکیګت من المشرکین د مشرکاننا دا خبره تاسو سره ډیر زیات مناسبی دي تاسو اوس قران واوریدو او بیا څه خبره مو شو دا غیباره کې ورسته د بخاری او د مسلم نو الله فرمایي چې دا کار مپردا او کدی که څه مشکل راځي د سره ملګری ما او دا کوم خبره چې تاوارد نور خلق ته ورسوا ودعو الى ربك ولا تكونن من المشرکین ولا تدعو او تمر غواړه مع الله سره الها اخر معبود بل لا اله نشتبل معبود الا هو مگر هغه كل شيء هر يشيء هالك هلاكدون کړي الا مگر وجهه مخدعه ان سوا د الله تعالی نه له الحكم هغه د پاره فیصله ده هغه د پاره اختیار د فیصله ده و الیه ترجعون او هغه طرف ته تاسو را واپس کړئ شي الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس آیا خیال کړه دے الناس خلقو اندا چی یترکو پرې بخودې شي دوی اندا چی یقولو دی اولی آمنا موږ ایمان راوړې دے وهم اوذیب لا یفتنون ازمایش کی وانه چولې شي دا خبره لګه غور سره واوري یعنی تاسو دا ګمان کړه دے چې کله ایمان راوړي بیا به ازمایش نه راځي نه ازمایش به خامخا راځي او دا خبره په سورته بقره کوم تر شوې ده ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات الله وی ولنبلونكم لا تاکید لپاره خامخا ازمایش کومه لازمن به در باندې راځي خامخا تاکید لپاره ده د يرنا د لوګینا د خلقو د کمیدا د مال خلقو کمینه مراد د مرګونو نه او د مالونو نه د نقصان د مالونو نه وغیرہ او وبشر الصابرین خو کچا صبر وکړه غي تزیره ورکا همدارنګي په سورته بقره کې بل آیات هم ده ام حسبتم انما تدخلوا الجنه تاسو دا ګمان کوئ چې بس اسه به داخلي شي جنت ته مزاران ته بس لاړ بشي جنت ته
ولما ياتكم النبأ الذين من قبلكم تاسو باندې د مخکینی خلقو هغه واقعات او تکلیفونه او حادثات او پریشانیاں دې برغلي هغه براشي نو تا درجه بوچتای او دا بدلار کې بخامخا راځي د دې لپاره نه چې کنه دا الله را دومره دا ډیره زیاته سخت ده نه دا ستاد درجات او چتول د لپاره دا ستاد هغه صبر چې الله خوخي او دغه بنیاد باندې چې تکم ژاړي دغه بنیاد باندې تکم اوخ کې توي هغه بنیاد باندې الله سره کوم تعلق کی دا الله تعالی تا ځان لري کینا دا لري کیدنه دا خپل ځان سره نیسی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یا لکه څنګه چې نور نکان خلق د سیوی دی په دنیا کې خدا خپل ذکی خدا سو دا ذهن کې خامخ کینه وای چې په دې لارې کې مشکل راځي نو دې مطلب دا نه چې کله دا مول د لار غلطه ده نو ځکه مشکل راغلو نه دا به دې دلیل وی چې دا لار صحیح ده نو ځکه مشکل راغی او دا مشکل ذهنی پریشانی کې دل شي مالی پریشانی کې دل شي نورم کې شي البته یو فرق پکشتا دا انسان تاسو باندې بخامخ راغلی ایمان به کې شي زیات راغلی خو زما ذاتی تجربه هم ده او دا حقیقت هم ده چې کومه پریشانی د الله تعالی طرف نه د عذاب په صورت کې وي په دې کې انسان ته اطمینان نه تکلیف په خپل ځای کې ډیر وي او به اطمینانی په خپل ځای کې یو لوی مصیبت دي او چې کومه پریشانی د په دې لارې کې پیښ شي یا د دې لارې کې رکاوټ د وجه نه پیښ شي شیطان جوړي نو تاسو نه به کم از کم مطمئن دا زما مطمئن اگر که پریشانی به سخت وي مرګ وي درد وي تند وي لوګه وي خو تاسو به مطمئن تاسو الله تعالی ستا شکل صورت ستا وغیرہ دا باندې مسوک پیږي من چې تاسو لوی خبرې دي یا څومره داسې پریشانی او هغه پریشانی که په بل چاوي هغه به داسې کی چې بنیاد یې هغه ختم کی نو دی وجینا تاسو دا کوم لار چې خو کړی دا د کوم کتاب چې راغسته ده د کوم کار چې کوي الله تعالی توفیق موږ تاسو ترا کی چې دا او کوم موږ بیان کو دې لارو کې د مشکلاتو ته دا ځان ساته دا د ګلونو هارونه نه دي دا د ازغو هارونه دي دا ازغو هارونه دي او دا کیږي خامخ او شوی دي هر چا باندې او چې بیا صبر کړی دی نو الله تعالی د ابراهیم علیه السلام کې سیاده ساته بیا امامت مور کړی بیا الله تعالی امامت مور کوي ولقد بتاکی سرا فتننا موږ ازمایش کړو الذين باغ خلق باندې من قبلهم چې دین وړاندې فلا يعلمن الله بس ضرور ده چې خامخا معلومه بکی الله تعالی الذين کسان صدقوا جرشتنی دي ولا يعلمن خامخا معلوم بکی الله تعالی الكاذبين دروغ وینکی یعنی تم وایي چې عاشق یم او زما چې عاشق یم نو عاشق په دغه لګي چې غلغه معشوقه خو په یو غواړي نه وینه وغواړي نو چې وینه وغواړي نو پته لګي نو الله وايي حکمت دلته یو بیان کو او حکمت دا ده چې الله تعالی به دا خلق خامخ آزمائش کوي چې ته الله سره د مینې داواګیر یې نو په دې مینه کې بتا باندې کوم مشکل راشي نو ته د الله د پاره د صبر کوونکې هم یې وکني نو پته بولګي ام حسبا آیا ګمان کړو الذين او کسانو يعملون چې غي عمل کوي السيئات بد ان يسبقونا چې کني وړاندې وشي مونږ نه یعنی دوی چې تختی کني مونږ بیراو نه نیسو بیا د دې د خیال کړی چې کني مونږ نه بغو تختی او زه بیٹنګول نه شم بیا ان بطش ربک لشدید ني ول الله تعالی د سختي ان يسبقونا چې کني او بتختی دوی مونږ نه یعنی مخکې وشي مونږ نه سا اډیر بد ما هغه يحكمون چې دوی فیصله کوي من کان څوک چې وی ارجو چې امید ساتي لقاء الله ملاقات الله تعالی فإن بشك أجل الله نتد الله تعالی لآت راتلن کی خامخا الله دې مقتر نصیب کی ملاقات الله وهو اوغا السميع اوردن کې العليم او هم دې ومن او څوک جاهد چې jihad کوي کوشش کوي فإنما بشك خبر ادا د بلنه دا یجاهدو کوشش د ان دې jihad کوي لنفسه خپل ځان لپاره فائدہ د خپل ځان دا ان الله بشکل تعالی لغنی بپروا د مالدار ده عن العالمین د مخلوقاتنا عالمنا والذین وکسان آمنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا عمل کړی دي الصالحات نیک لنکفرن مونږ بلری کو عنهم د اغوینا سیئاتهم گناهونه د اغوی ولنجزینهم او مونږ په بدل ورکو اغوی ته احسن ډیر خسته الذی د اغا ان بدل د اغه عمل کانو چې ود یعملون چې کول وي ووصینا او مونږ وصیت ان حکم کړي وصیت او نصیحت کې فرق دا دی نصیحت هم الله طرف نه یا ناصح طرف نه وي وصیت هم دغه طرف نه وي وصیت مضبوط حکم ته چې هغه بیا بدلیږي نه د مړي وصیت هم دغه ما وصیت وایي چې هغه مړ شي نو بدلیږي څنګه همدا رنګ چې کوم حکم الله تعالی تاکیدن کوي نو تلفظ وصیت ته د تاکید په بنیاد باندې
او حکم کړو مونږه الانسان انسان ته بوالديه د مور پلار په باره کې حسنا د نیکی کولو چې مور پلار سره د احسان معامله کوي و انه کچری جاهداکا دوی کوشش کوي پتا باندې جهاد او جدوجہد خود جهاد نه ده کنه او دا ماده د جهدن کوشش ته پاره بل سره په خپل خبره باندې منوولو د پاره سختی کول هغه سختی په خلیم کې دی شي په لاسم کې دی شي په مرګم کې دی شي کچری دی کوشش کوي الی و ان جاهداکا کچری دی کوشش کوي پتا باندې لتشرکا د لپاره چې تشرک وکي بي ما سرا ما هغه لیسا جنشتا لکا تا تا به باغی باندې علم صفوها فلا تطيعهما نبي خبره ما من داغي بیا داغي خبره ما من الخدا نه چې کني خبره ما من دنیوي معاملاتو کې ما من نه دنیوي معاملاتو کې د دې ټول شنو باوجود دغه احترام عزت دغه خدمت د ټول بکای صرف ته دا خبره نه مانی چې هغه ته وایي چې کنه ته شرک وا یا د الله نه فرمانی کوا یا مزمکه وا وغیرہ وغیرہ دا خبره ما منه نور خبره هغه ضروری ده نور خبره خو احترام ده کنه دغه خدمت دغه بخامخه کوي او یو خبره بل مو تاسو ته زرانم ناس دي او نور خلک مو موري چې په معاملاتو کې یو تضاد راځي په دې باندې کيو منټ به ولګي نو خیر تاسو په دې باندې پوه شي خاص کر زرانه او ته خبره کومه چې مونږه کورونو کې عموما مشکلات ځکه جوړیږي چې مونږه مخې ته دوه کسان راشي یو خاون دغه خبره منل او یو مور دغه خبره منل نو مور د پاره د خبره اطاعت حکم نه دی ګوره مور د پاره د اطاعت حکم نه دی مور او پلار سره د احسان او خاص کر مور سره د احسان معامله ده په معاملاتو کې به خبره نه مانی ها کاغه خبره ټیک تا درست ده صحیح ده ستا کور په نورانیږي وغیرہ وغیرہ نو بیا خډيره خبره ده خدا په هغه حالاتو کې تاسو ته وایم چې کم حالاتو کې ستا خوند دا ته یو خبره کوي دلته مور ده هغه بل خبره کوي عموما میان دي کوي ازمانه پسې ګډي وډي مو یو خبرې کوي سختیم کوي او کورونه مرانه یو غدا کیږي دا تقریبا ټول کورونو کې نو دلته خزه بیا په مشکل کې راشي دا د آیات په بنیاد باندې خزه توایم هغه دې مشکل کې راشي چې یا الله زه اوس د مور خبر ومنه او کده خاوند خبر ومنه په دې وخت کې به زه اوس کوم نو الله حکم داده چې دې د خاوند خبره مني ځکه چې خزه پیدا شوه د خاوند لپاره ده خزه پیدا شوه د خاوند لپاره ده او مور د لپاره عزت ته احترام ده خدمت ته دغه ضرورت دي پوره کول دي خو معاملات او اختیار الله د سړی ته ورکړي معاملات اختیار سړی ته ورکړي دا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې هغه قوم هلاک شو چې کم قوم خپل معاملات د خزه خلاص کې ورکړل او تاسو په مخلوق خپلوانو کې وګورئ تاسو نن وګورئ چې کوم کورونو کې خزه مشروي هغه کور بوراني هغه کور نه جوړي معاملات چې چا په خزه خلاص کې هغه نه جوړيږي نو دی وجنه دې مشکل کې چې راځي نو د الله نه بعد د خزه د باره خبره منل د خاوند دي دغه چې خزه پیدا شوی ده د خاوند لپاره ده او تاسو دا تفصیل مخکې کوي هم ده نو فلا تطيعهما نو د دې خبره په بیان معنی پس کې په شرک ولو کې الی مرجعکم ما طرف ته واپس کېدل دي تاسو دي فونبئکم بیا زه خبر در کوم تاسو ته بما دغه کنتم تعملون چې وای چې تاسو به عمل کوو والذین واکسنا امنوا چې ایمان راوړي وی او عملوا او عمل کړی وی الصالحات نیک لندخلنهم نمغه بخامخه داخل کو اغوی فی الصالحین پنکانو کی ومن الناس وزن خلقنا من اغسوک دی یقول چې وای آمنا مونږه ایمان راوړی دی بالله تعالی تعالی باندې فاذا بهر کلا اوزیا چې تکلیف ورکړل شي فی الله د الله بلا رکی جعل نشی فتنه فتنه الناس د تکلیف ورکول الناس د خلقو کعذاب الله بشان د عذاب د الله آیت لګران دي خو مطلب ځان پوي کا مخکې آیت تیر شو آیت کې داو چې تاسو بالا تعالی ازمایش کوي کنه سورته عنکبوت په ځای تیر شو دلته الله وایي چې کله د الله بلا رکی په دې باندې ازمایش راشي نو بیا چې څوک په ازمایش کوي هغه نه داسې ویریږي لکه د الله د عذاب نشيري تب وایي لکه د الله عذاب دی نو دیو جن هغه نه مې هغه نه مې لکه موږ یې راغستیو کنه غلطه فیصله مو کړی قومي یا انفرادي فیصله موږ کوو د چا دی یاره د وجنه نه که تکلیف در باندې راشي نو هغه تکلیف کې هم هغه زور نه هغه زور نه مې یریګا الله نه الله به سره ملګرتیا کوي الله به ملګرتیا کوي
نو یریږي دوی داسې لکه د عذاب د الله نشي یره پکار ده ولئن او کچر جاء راشي نصر مدد من ربک استاد رب طرفنا لا یقولن نخام قد بیاوی انا كنا بشکمو منغا معكم تاسو سرا اوليس الله آیا نه الله تعالی بعالم پوها خپوي بما باغ باندې فی صدور العالمین چې پسینو د عالمونو کې دي ولا يعلمن الله او خامخاب معلومه کې الله تعالی الذين كسان امنوا چې مؤمنان دي او به خیال تعالی معلوم کې مراد نه چې کني الله تعالی معلوم تا ته بو خی ازمایش بوشي داغه ولا يعلمن المنافقين او معلوم بك الله تعالی منافقان وقال ابو الذين كسان كفروا كافرون دي للذين خلقوا امنوا چې ایمان راوړیو اتبعوا فريو کوي تاسو سبیلنا زمونږ دلاري دا کافر مؤمنانو توای چې تا ایمان راوړل دي زمالاري پسې راځه ولې لاړه ولنحمل منغ به اوچت کو خطایا کوم ستا ګناهونه ان کته یریږي تا ګناه پما منغ وای کنه ستا ګناه پما دا کاروګه تا ګناه به زو اخلمه نو الله وای دا څنګه ده وما هم ندیدوی بحاملین اوچتون کی من خطاياهم د دې ګناهونو څنګه چې الله دا فیصله کړی د مخکې سورې فاتر کې روان ده آیت نمبر 18 کې چې ولا تزروا وازره وزر اخرى سورۃ بقره کې تیر شوی دی چې تلک امه قد خلت دا دله د مخکې تیر شوی ده لها ما کسبت ولکم ما کسبتم غید پر خپل عمل هیڅ څوک به بل عمل د پاره پکاريږي نه هر چا پر خپل عمل ده ها د دې دا وینا په دې باندې یو بوج زیات کو هغه دا انهم بشکدوی لکاذبون دروغجن دي ابوج سره ولا يحملن وخام غضيب وجد کی اثقالهم ابو جن خپل واثقالا او بجنا مع اثقالهم د دې بجون سره دغه چې د خپل نیت کې دغه ګناه په خپل ځان واغسته کنه او هغه د گمراه کولو کوشش کوي وکړو نو دا هغه د گمراه کولو کوشش او د ګناه دا په دبن اضافي بوج راغی او هغه نه کوم نه کړل شو هغه د خبره چره منی لیوی الله ولا يسألن او دینه به تاسو کولای شي یوم القیامت پرد قیامت عما كانوا يفترون عما دغه تبارکی كانوا شهود يفترون چې جوړول به د ځان نه ان دروغ ولقد بتاکک سرا ارسلنا موږ لګلو نوح علیه السلام الى قومه د قوم طرف ته فلبثا نبذ د پات شوه او عمر تر کړو فيهم باغوي کې الف سنه زر کالا 1000 سال نوح علیہ السلام الا مگر 50 یعنی کم د 500 نه نیم سو شول 50 نه کم نه نیم سو عامن قالنا فاخذهم الطوفان بيون والاغوي الطوفان وهم اغوي ظالمان فانجيناه بس مونږه نجات ورکړو دته نوح علیہ السلام ته واصحاب السفينه او کشته ولوتا کشته کې څومره سوالو د سره وجعلناها او جوړ کړل موږ دا ان دا واقعا آیه نخال للعالمین د خلقو د پاره و ابراهیم علیہ السلام اظهر کله قال چې ویلی لقومي خپل قوم ته اعبدوا عبادت کوي الله تعالی واتقوه او یریږي د اغنا ذالکم د تاسو د پاره خیر لکم ډیر بهتره ده تاسو د پاره لکم تاسو د پاره ان کچری کنتم یی تاسو تعلمون چې پوهیږئ انما بشک خبر ادا د بلنه دا تعبدون تاسو عبادت کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه او ثانن د بوتانو وتخلقون او تاسو تړي پیدا کوي یعنی تاسو جوړوي افکن دروغ جوړوي د ځان نه خبري ان الذين بشكا كسان تعبدون چې تاسو عبادت کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه لا يملكون دي اختیار نه لري لكم تاسو لپاره رزقا د رزق فابتغوا بس ولټوي تاسو عند الله الله تعالی سره الرزق رزي واعبدوه او تاسو عبادت کوي داغه وشکرو او شکر ادا کوي له هغه لپاره الیه او هغه طرف ته ترجعون تاسو واپس للی شکرې باندې کې یو عام دعا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیدا موږ په جلدی کې لاړ شو اکثر دا خبره پاتې شي جلدی د وجنه او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرض مانځنه بعد دا به تقریبا سره څه کوي ما چې ځنه چې به اذان باندې فرض کې کنه دا خامخا کوله اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اے الله تعالی ما مالدار کې ما ته چلو خې ما ته طریقو خې د استاد شکرې او استاد عبادت
اللهم اعیننی علی ذکرک یا ما مالدار کی ما پوی کی ستا په ذکر باندې او ستا په شکر باندې او کله جمع وایي نو جمع صيغه اللهم اعیننا علی ذکرک و شکرک یا الله تعالی موږ ټول مالدار کی موږ ټول پوی کی موږ ټول ته آسان انواله پیدا کی نو دیو جنا په شکرې باندې الله تعالی ډیر زیات خوشاليږي او شکر داس یو عجیب عمل دی چې دا ستا په دین خوشالیانو کې خوشحالي زیاتوي یعنی صبر داسې دی کنه صبر دم ډیر ګران دی د دې بدلم جنت دی خو صبر کې ګرانواله ډیر زیات دی بدل یې زیات دی او شکر کې مزه ډیر زیات ده فائدہ ډیر زیات ده ستاسو لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خو خوراک باره کې فرمایي چې تاسو کله خو خوراک وکړئ تاسو الحمدلله وایي او دا دعا وکړئ چې الله تعالی ماته دنه بهتر راکړي دنه ماته بهتر راکړي یعنی مطلب دا خو خوړه الله تعالی دنه بهتر راکړي بل دا خوړه الله تعالی دنه بهتر راکړي کور در کو الله تعالی دنه بهتر راکړي دغه الله سره کمې نشته په خوراک کې خو چې کله تاسو پي وڅکئ نو بیا دا مو وایي چې دنه بهتر راکړي بیا وایي چې اللهم زدنا فيه دغه ماته زیاتواله راکړي دغه چې داغه نه بهتر خوراک نشته هغه چې نو دارنګي په شکرې کې استا هغه شیونه چې الله درکړي دي هغه به حساب فرض هغه به زیاتواله برز وان تکذبوا او کچره تاسو دروغ غنئ تاسو ته دروغ نسبت وکړل شو فقط به تحقیق سره کذب دروغ نسبت کړي شوی او اممون ته من قبلکم تاسو نو وړاندې وما او نه ده علی الرسول په پیغمبر باندې الا البلاغ مگر رسول دی المبین خارا اولم يروا آیاتان دي کتی دلی کیف چې څنګه یبدئ الله اول ذل پیدا کوي الله تعالی الخلق پیدائش ثم بیا يعيده دوباره به اعاده کوي داغه ان دوباره به پیدا کوي هغه ان ذالک بشکدا ان پیدا کول او دوباره پیدا کول علی الله فلا تعالی باندې یسیر آسان دي قل او آیا سیرو او ګرځي گئی فی الارض بزمکه کې فانظروا بیا وګورئ کیف چې څنګه بدأ الخلق اول ذل پیدا کړی دی مخلوق ثم بیا الله تعالی ينشئ النشأه پیدا بکی النشأه په پیدائش الاخرته بل ذل سرا بیا لا پیدا وکي ان الله بشکل تعالی علی کل شیء قدیر پر شی باندې قادر دی يعذب ولا سزا ورکي عذاب ورکي من غشات يشاء او چوي غواړي ويرحم او رحم بوکي الله تعالی من فغشا باندې يشاء او چغه غواړي الله دې متصبان رحم وکي والیه تقلبون او ماغه طرف ته تاسو واپس کړل شي د خپل معنا می تاسو تکړی او اړول ته ویل کی وما انتم او نه تاسو بمعجزین شکست ورکون کی عاجز کون کی فی الارض بسمکه کی ولا فی السماء ون پاسمان کی وما لكم او نشتا تاسو لپاره من دون الله سوا د الله تعالی من ولی څوک دوست ولا نصير او نو څوک مددگار والذین وکسان کفروا چې انکار کړي دي به آیات الله د الله د آیاتونو ولقائه او دغه ملاقاتنا اولئک هم دغه خلق دي یئسو چې نا امید شول من رحمتي زما د رحمتنا قیامت پورځي واولئک هم دغه کسان لهم دوی د پاره به عذاب الیم عذاب دردناک کله دې تاسو بچ کی دینه فما كان جواب قومه فما كان بسنو جواب قومه د قوم الا مگر قوم ابراهيم عليه السلام کنه دغه کی سروانه ده الا مگر د خبره ټول تقریر ابراهيم عليه السلام وکړو او دغه جواب ورکړي اندا چې قالو دی اولی اقتلوه مړی کوي ده قتل کوي ده او یا حرقوه او یسوځوي ده فانجاه الله نبي نجات ورکړو د تعالی من النار د اورنا ان بشک فی ذلک بدیک لآیات نشانات لقومنا قوم د پارا یؤمنون چې ایمان راوړي سوره انبیاء کې تیر شوی دي چې یا نار کونی برد و سلام تو یخشا او د سلامتی ولا شا نور تعالی فرمایي سوره انبیاء آیت نمبر 69 کې وقال اولی انما بشک خبر دا بل نه دا اتخذتم نیولی دی تاسو جوړ کړی دی تاسو من دون الله سوا د الله تعالی او تانن بوتان مودتن دوستی د قوت نه دی مینی بنیاد باندې چې کم تعلق وي بینکم بخبل منځ کې فل حیات الدنیا بجوند دنیا کې ثم بیا یوم القیامت پورز قیامت یکفرو انکار بکئی بعضکم زن استاسنا ببعضن دزنو ویلعن او لعنت بکئی بعضکم زن استاسنا بعضن پزنو دا ګور دا خبر الله دلته وکړه او تاسو مخ کې واورید چې قیامت کې به الله تعالی چې کله جهنم ته ورواچي
نو ورستنی ډله په مخکینی باندې ملامت کوي لعنت به ور باندې وای مشران به بکشران لعنت وای مونږ ته د الله تعالی او خدله مونږ ایمان پر راوړل په دې غیب باندې الله تعالی الحمدلله د الله نه ډیر راضي او شکریا ادا کوو د دې نو مونږ په قیامت کې یاد خبره چې اوس ابراهیم علی السلام دلته کوي نو مونږ ته معلومه ده چې الله تعالی مخکې دا خبره کړې او دا کیفیت به په قیامت پر ورځ د مؤمن هر هغه منظر باندې وي چې کوم راضي دی به مطمئن جوړ بداس کی اوس بداس کیږي چې دنیا کې د تعالی تعالی دا بیان کړی او دا هغه فائدہ د قران په نتیجه کې چې تاسو ته ملاويږي الله دې موږ تاسو ټول دارا نصیب کړي ومأواکم او دې بستاسو النار اوروي ومالکم او نبوي تاسو د پاره من ناصرین څوک مدد کوونکې فآمن له لوط بس ایمان راوړو له په د باندې ابراهيم عليه السلام باندې لوط عليه السلام نور څه ور سره نو بیبي او لوط عليه السلام ایمان پراوړ په نور خلکو کې ودای ورارو وقال او ویلی انی بشکز ابراهیم علیہ السلام مهاجرون هجرت کون کما الی ربی خپل رب طرف تا انه بشکاغا هو العزیز الحکیم ومغزر ورد او خوند حکمت ولده ووهبنا او موږ ورکړل له دتا ان ابراهيم عليه السلام ته اسحاق عليه السلام زوی او يعقوب عليه السلام نوسه وجعلنا او جوړ کړل موږ فی ذریته د اولاد کی النبوت پیغمبري کې مخدا د دې په اولاد کې پیغمبري ټول د دې په اولاد کې وا دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام د اولاد نو اسماعیل علیه السلام او د ابراهيم علیه السلام بچو والکتاب او کتاب واتیناه امغه ورکړو دته اجره بدل د په دنیا په دنیا کې وانه بشکذب فی الاخرته باخرت کې لمن الصالحین د نیکانو نبوی ولوط علیہ السلام اظهر کلا قال چې او ویلی لقومه خپل قوم ته انکم بشکتاسو لتاتونا رازی تاسو ان کوی الفاحشه بدکارنا بهای ما سبقکم چې نه د مخکې کړه تاسو نه دا کار بها پدې باندې نه مخکې والے کړه د دې کار باندې من احدین هیڅ یو کس من العالمین د عالمنا نرانو سره ودونه کول انکم ایتاسو لتاتون رازی الرجال سړوتا وتقطعون او تاسو کټکوي یعنی ماردار کوي دلاره چپری کوي السبیل لاری وتاتون او تاسو کوي فی نادیکم بخل مجلسونو کې المنکر بد کرونا مجلس باقاعده بدی د پاره چې راجمه کی چې راځي چې شراب کو راځي چې دا ګناه کو راځي چې دا فلانه کار کو فما كان بس نو جواب قومه جواب قوم دده الا مگر داو انداشي قالوا ولي ائتنا شرا ولكم غباندي بعذاب الله عذاب الله تعالى قالوا اتنا بعذاب الله ويولي شرا ولا عذاب الله ان كنت كثيريت من الصادقين درشتنا قال اولي لوط عليه السلام ربي اے رب زما انصرني مدد وکي زما على القوم المفسدين فقوم فاسديان باندې ولما هرکل جاءت چراغ له رسولنا فرشتي زمغا ابراهيم عليه السلام تا بالبشرى بزير سرا قالوا دي اولي ان بشكمغا مهلكو هلاكون کیو اهل هذه القريه وسيدن کی د کلی لوط عليه السلام کلی ته اشاره ده ان اهلها بشکد ذکلی ولا كانوا ظالمان قال اولي ابراهيم عليه السلام ان يقينا فيها باغي کی لوط عليه السلام ده قالوا ولي فرشتو نحن من عالم خفو هيو بمن فاچا بني فيها چې باغ کلی کی دي لا ننجينه من بخامخه نجات ورکو اغتا خلاصه بور کو اغتا واله او د کور ولوتا الا امراته مگر د خزینه علاوه څومره بد قسمت وا چې هر کیسه بیانېږي او دا بد قسمت به کې راځي كانت وا وی بهغا من الغابرین دورست پاتې کیدونکو نا ولما او هر کلا اندا چې جاء اتراغلی رسولنا فرشتي زمونږه لوط علیہ السلام ته سی ابهم نو غمجن شو پریشان شو په دوی باندې وضاق او تنگ شو بهم په دوی پوری زرعن پزړه کې وقالو او ویلي لا تخف ما يريغا دي فرشتو ورته ویلي ما يريغا ولا تحزن او غمهم مکوا ان بشکمغا منجوکا نجات درکو تا واهلک او استاکور ولوتهم
الا امراتک مگر بیبی دستا کانت وی بده من الغابرین مصطفی کی دن کو نا پہلا کی دن کو کے ان بشکا منزلون منگر نازلون کیو على اهل هذه القريه پدی کلی ولو باندې پوسیدون کې د کلو رجزن عذاب من السماء اذا اسماننا بما بسبب د اغا کانو چې ودو يفسقون چې کول به ګناهونه بدکارونه ولقد بتحقیق سرا ترکنا منغ پر خدلا من هذا ذکلینا آیه ونخا بینه واضحه لقوم اغقوم د پار یاقلون جدید عقل نکار اخلی والى مدین او مدین طرف تمه اخاهم رور دا غی شعیب علیہ السلام اولګ شعیب علیہ السلام فقال ان اول شعیب علیہ السلام یا قوم ازما قوم اعبدوا الله عبادت کی الله تعالی ورجو او امید اساتی تمول ری اليوم ننرضی یا اليوم الاخره ورد اخرت ولا تعثوا او مگر دی تاسو فی الارض بزمک کی مفسدین فساد کون کی فکذبوه بدوی دروجن کړلو ندروغ نسبت وکړو اغتا فاخذتهم بیاونی ولدوی الرجفه زلزله فاصبحوا بسول اغوی په سحر کې شول اغی فی دارهم په خپل کورونو کې جاثمین پړمخي په ګټنو باندې یعنی ګټنې باندې پریږي سړی سینې پزما کې لګیدلی وعادن اوادیان یعنی هلاک مکل عادیان وثمود او سمودیان یعنی هلاک مکل سمودیان وقد بتحقیق سره تبین واضح شوالکم تاسو لپاره مم مساکنهم د دې کوروننا وزینا او خستکریو لهم دې لپاره الشیطان شیطان اعمالهم د دې عملنا فصدهم بس دوی بیا ایثار کړیو د شیطان عن السبیل د سمیلارنا وکانو او دوی مستبصرین د بس صاحب بصیرت او خيار و دوی خياران خپویدل بیا داسې کول وقارون وفرعون وهامان او قارون وفرعون وهامان ان دا هم هلاکل دا کیسه چونګه د هلاکون کو دا کنه ولقد بتحقیق سره جاءهم راغلو دویتا موسی علیہ السلام بالبينات په واضح او نشانو سره فاستكبروا بيدي تکبر وکړو فل ارض بسمکه کې وما كانوا او نو دوی سابقين تخدون کی مونږه یا زمونږه خلاصیدون کی زمونږه د غریفنا مونږه نه داسې منډه نشو کولای چې مونږه بیا راګرول نشول فکلن بس دا ټول اخذنا مونږه اونیول بذنبه داغي په ګناه فمنهم بزنا دوینا من اغذوب دی ارسلنا چې مونږه راستولی و علیه باغی باندې حاسبا کانی زنه مدا سے هلاک لل چغی باندې می باران کړو د کانو ومنهم زنه دوینا من اغذوب دی اخذته الصيحه چغی اونی ولی یو چغی یو هیبتناک आवाज ومنهم زنه دوینا من اغذوب دی خسفنا چې مونږه خخل به الارض باغی باندې زمکا ومه چول ازمکا بیا مې پکې نه نکل بیا مې جوخ تکل ور باندې ازمکا ومنهم زنه غوین من اغسوکو اغرقنا چې موږ غرق وما كان الله ندل تعالی ليظلمهم چې ظلم کو پدې باندې ولکن او لیکن كانوا دوی انفسهم فقل ځانونه باندې یظلمون چې ظلم کو مثل الذين مثال داغو کسانو اتخذوا چې وینو من دون الله سوا د الله تعالی اولیاء نور دستان کمثل العنکبوت پشاند جولاګی ده زلا یا جولاګی دا غنه جوړای تاسو پیژنې خپل مکړی ورته چې اردو کې وایي اتخذت چې جوړ کړو بیت انیو کور و انه بشکا اوهن البيوت ټول نه ډېر کمزور ده کورونو نه لبیت العنکبوت کور د جولاګی ده ځکه چې دا د مشرک هغه مثال ده موږ مثال هر شی چې پیراشي دا کور را نه هر شی چې پیراشي کور کا هوا ده کا وبدي کاغه مثلا ډنډه ده او رګولو کې آسان ده لار کې آسان ده وغیرہ نو دا د دې هغه اعمال دي چې دی کوي او هغه باندې باندې راشي او هغه دې لپاره فائدہ نه کوي هغه دې لپاره د بچاو ذریعہ نه جوړيږي چې دا بچ کی ولو كانوا يعلمون کاش دوی پوهیده ان الله بشکل تعالی يعلم پوهیږي ما بغشي باندې يدعون چې دی ربلي دې ته دعاګانې غواړي من دونه سوا د تعالی من شيء تشنا وهو العزيز الحكيم ومغل تعالی زورور ده او خاوند حکمت ولده وتلك الامثال وذا مثالنا دي نضربها جمغي بیانه للناس خلقتا وما يعقلها او نپويږي بده باندې الا العالمون مگر پوي خلق الله پیدا کړی دی الله تعالی السماوات اسماننا
والارض ازمک بالحق پرشتیا سرا ان یقینا فی ذلک بدیکی لآیۃ نقد للمؤمنین مؤمنان لپاره اتلو بیانو کا تلاوتو کا ما دهغه اوحیا چې وਹੀ کړی شوی دا اتلو ما اوحیا الیکا دا دی ورستنی آیات سره یو بیا تصووري وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون چې عالمان په دې پويږي بل څوک نه پويږي او دا خبره یو ډیر لوی د فساد په صورت کې یو 100 یا 200 سال مخکې په دې بری صغیر کې شوی و چې قران تلاش ما لګوي او قران ما وایي د دې لپاره سوال علوم ضروری دي د دې لپاره شپږ علوم ضرورت دی ګوره خطا بشي او ګناګار بشي او دا دې باندې صرف عالمان پويږي نو قران موږ دومره لری کړو چې موږ خص سنبال کړو بس د موږ تعویذونو او د خپلولو دا باقاعده تحریک او د تحریک کار کړو د انګريز لپاره په دې بنیاد باندې چې د بری صغیر نه کوی نه وستل شي دغه چې قران ہوتا کې جذبات را پیدا کوي جهاد را پیدا کوي تا په ایمان باندې پوي مشرک در تخای الله در تخای نو دیو جنا غیدا خبره وکولا او په دې باندې موږ خو بهترین کار کوو صحیح شو د دې جواب اول خو په دې آیات کې په خپل الله کړی آیت نمبر 45 کې په دې کې الله کړی او دویمه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره ملګریو دا اکثر ان پړ نه چې هغه په دې باندې پوي دی شي به ته ولې په دې باندې نشي پوي دی نه باغه وخت د نور شینو ضرورت د دې قرآنی کریم د پوي او دې قرآنی کریم د دعوت ورکولو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغوا عني ورسوي ما طرفنا ولو اگر کا وی اغا آیت یو آیت ولی نه یو ټکه زده کې هم نه بل چاته وکړي یعنی دا تا د پاره رکاوټ جوړ نشي چې ما خو سبق نه دی ویلې ما دا نه دی ویلي زب څنګه کومه دا تا یو خبره معلومه ده یو ورسوه یو آیت زده کړې یو ورسوه علم د هیڅ مکمل شوی نه ده علم د یو الله تعالی مکمل ده علم د یو الله مکمل ده څومره تا ته خود لري دومره بالا تعالی پښتنه کوي او فورن پسې الله تعالی بیا وایي ځکه چې اتلو ما اوحي الیکا ته بیان کوا هغه چې وਹੀ کړی شوی ده ستاسو طرف دا خلکو تر سوا دی بیان کوا دی باندې خلک په یو ځان په یو بل چاته خیا ټول اول تاسو خپل کورونو کې شروع کړئ خپل کورونو کې د درسونو حلقې جوړې کړئ کور ولا مور پلار ورونه خیاندي بچی دا کینوي د روزینه بعد چې تاسو درس شروع کوم او هغه به تاسو لپاره د ذکاول په عیس کوم جوړیږي ځان لپاره د ترجمه قرآنی کریم والا آسان تفسیر والا دې اډو تلاش ونه کې چې چا تفسیر دی دې تلاش اډونه کې الا دا چې د گمراهانو نه نور هر چا کې کمی زیاتی په هر چا کې شته بس هغه پړاوا یو آیت غي تخیا بیا په سبا باندې بل آیت خیا په سبا باندې بل آیت خیا دا خپل دا خدل بتا د پر لار جوړي به تابم رب یور سره او تا بکارنی او د الله تعالی دا آیت چې کوم حکم دی په دې لاندې به هم ناراضي الله تعالی بتا سره ملګرتیا هم کوي اتلو بیان کوا تلاوت کوا ما هغه اوحیا چې وਹੀ کړی شوی دا الیک استا طرف ته من الكتاب د کتابنا واقم الصلاه او پابندی کوا په مانځ باندې ولی ان الصلاه بشک دامن تنها من کول کوي عن الفحشاء د بهاینا والمنکر او د بدو کارونه ولا ذکر الله او خامخیا د ول الله تعالی اکبر دا ډیر لوی خبره ده والله ولا تعالی يعلم پویږي ما بغشن باندې ما اغذ تصنعون چې تاسو کوي ولا تجادلوا او جګړه مکو دا ګوري ان دا قران خیا او دا قران د پاره مونږ کوا مونږ وتا د بدو او د غلطو کارونه منع کوي د الله ذکر ډېر لوی خبره ده دام کوا الله تا خبر نه خبر ده اوس مخ کتاب وایي ولا تجادلوا او جګړه مکوا اهل الكتاب اهل کتاب سره الا مگر ان کوا بدل تجادلوا مراد بحث مباحثه ده دغه دې ته دعوت ورکړي ته یا غي سره مقابله کوي د دعوت په بنیاد باندې بلتی په هغه طریقه هيا چې هغه احسن ډېر خستای په خې طریقې بحث کوا دلیل سره خبره کوا خامخه کنځلې مکوا به دلیل خبره مکوا مخکې نه ځان ورته پویوا او د دې باندې چې تاسو ځان پویوي نو سوره النحل آیت نمبر 125 تاسو ځان سره دلته نوٹ کړئ او بیا خپل کتابونو کې قرآنی کریم کې هم ګورئ ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم او جګړه وکړي سره بلته احسن په طریقې چې راخسته سوره نحل آیت نمبر 125 125 او بل د بیا ورپسې سوره حامیم سجده کې آیت نمبر 34 34 سلور درشم حامیم سجده سلور درشم 34 هغه د کلا فرمایي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه نکیو بدی برابر نه ده ادفع بالتي هي احسن دفق هغه خبره چې هغه بدوي په خې خبره باندې
نفعذ الذي بينك وبينه عداوه هغه چاو چې تاسو دغه په منځ کې دښمنی وي هغه به تاسو لپاره الله دوستو ګرځي دا طریقه د تخیل تعالی د دې دعوت د قرآن کریم د بیان کولو لپاره او تاسو کې خاص کر چې کوم د نوجوانان یا د اراده د تاسو د ځان سره نوٹ کړئ او کور کې بیا دا وګورئ تاسو ته الله تعالی داس په مینه نصیحت کوونکې معلوم شي چې الله ما سره هر ځای کې ملګرتیا کوي همدارنګه سورۃ مومنون آیت نمبر 96 مې سره وګورئ 96 او سورۃ اعراف 199 نو دا بتا د پاره د الله طرف نه هدایت شي او ته د قران کریم سره سوا الله ملګرتیا کوي ولا تجادلوا او بحثنا مکوا اهل الكتاب اهل کتاب سره الا مگر بالتي باغ طریقہ هيا چاغا احسن ډیره خسته الا الذين مغرق کسان ظلموا چې ظالمان منهم د اغوینا وقولوا او واي آمنا چې موږ ایمان راوړل دي بالذي فاغت انزل نازل کلی شوی دی الینا من طرف تا وانزل او چې نازل کلی شول الیکم تاسو طرفنا والهنا او اله زمونږه معبود زمونږه والهکم او معبود استاسو واحد یو ده ونحن موږ له هغه د پاره مسلمون مسلمانان یو